اولنې اصول قانون هغه دا دی چې کله ته یې دکاندار خرید فروخت کې تاجر چې د هر څه تاجر خو چې ته یو څیز خرڅې اخلې نو اولنې حکم دا دی چې په خپلو معاملاتو کې به د ګاګ سره نرمۍ سره پیش راځې خوش اخلاقۍ سره به پیش راځې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رحم الله رجلا سمحا، الله دې رحم وکړي په هغه سړي باندې اذا اشترى واذا باع واذا اقتضى چې کله دا خرید فروخت کوي او په هغې کې د ګاګ سره په نرمۍ سره په خوش مزاجۍ سره پیش راځي. او چې کله ته تجارت کې نو کله به د نغدو تجارت وي، نغد پیسې به څوک درکړي یو څیز به واخلي، او کله کله به د قرضو تجارت وي، دا څیز راکړه پیسې به میاشت پس درکړمه. و اذا اقتضى نو چې کله ته د سړي نه د قرض مطالبه کې په هغه مطالبه کې به هم نرمۍ رویه اختیاروي، ذلیله کې رسوا کې به نه. کو واقع ته خپل تجارت کامیاب لیدل غواړي، ځکه کو یو پیرتا سړی ذلیل او رسوا کو په قرض باندې په پوره زندګۍ کې بتا نه دوباره یو څیز وانخلي. او چې چرته د دغه دکاندار تذکره کیږي او دا سړی پکې موجود وي، دا به خامخا بد وي چې د ده نه مڼه څه وانخلی، ډېر بد اخلاقه دی. نو په دې سره به د ده ګاګ خرابېږي. ولې خلاف سنت عادت یې په تجارت کې شروع کو. اهم څیز دا دی چې نرمي خوش اخلاقي به دا په تجارت کې پیش کوي، نو ګاګ به د ده نه متاثره کیږي، د ده د خوش اخلاقۍ په وجه باندې به بل نه لزېدله به راځي. دا د تجارت د کامیابۍ اولنی اصول.